काफिले में चलो, काफिले में चलो। علم دین حاصلولو دپاره الحمدلله دعوت اسلامی خوشگوار او مزیدار ماحول ځای په ځای باندې قافلې کلی په کلی کوڅه په کوڅه ملک په ملک قافلې سفر کوي. نو الحمدلله اوس هم د دسمبر او جنوري په دې چوټیانو کې دعوت اسلامی 5 جنوري ته خوش خبری دی چې پوره د 10 ورځو مدني قافلې سفر کوي. دا قافلې به زمونږ د سوات ډسټریکټ نه او له دیر نه له پیښور نه مردان نه چرسده ډیره اسماعیل خان لکی مروت د دې ټولو ځایونو نه به قافلې سفر کوي. نو ما اوریدونکو وروڼو تاسو ته ما خواست دی چې په بیټکونو کې او په بازارونو کې خپل وخت مه ضایع کوئ. علم دین حصول دپاره تاسو دعوت اسلامی مراکزو طرف ته رجوع کوئ او دعوت اسلامی د قافلو کې خامخا شرکت وکړئ. خاص کر ټیچر حضرات او دا څومره چې سټوډنټس دي هغه چې بالغ وي او په مخ باندې ګیره راغلی وي کم از کم 17 یا 19 سال عمر وي نو هغه قافلو کې سفر کولی شي. نو تاسو خامخا دا کوشش وکړئ علم دین حاصل کړئ. دا یو وخت دی، وخت چا انتظار نه کوي. که تاسو مونږ د خپل وخت انتظار وکړو په وخت مو په خپل وخت کې استعمال کړو نو ان شاء الله العزیز که رب ته منظور او د دنیا به هم خوشحالي وي د آخرت به هم خوشحالي وي. صرف خپل حصول علم دین دپاره په دې مدني قافلو کې سفر وکړئ. په سکرین باندې تاسو کوم نمبر چې وینئ دا زمونږ ډسټریکټ وایز نگرانانو دي. تاسو دوی سره رابطه کولی شئ او مدنی قافلو تاریخ اخیستی شئ او بیا په دې قافلو کې شرکت کولی شئ. رب مجید دې موږ ته عمل توفیق نصیب کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دوم مچی ہو وما علینا الا البلاغ.